نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف هو اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ونبينا محمد. زما عزتمند مشرانو او گران ورونو دوستان، د قرآن شریف تعلیمات او د زمون د خپل پیغمبر تعلیمات او د خلفاء راشدین تعلیمات دې کې زیات زور په دې ورکړی شوی دی چې مسلمان ځان ته مرګ یاد لري. خدای قرآن شریف کې وایي درشتمه پاره په آخر کې تب امره او استاد ټول امت بمره او بیا به د خدای په دربار کې ستاسو بحث وي چې کم یو په حق او کم یو په باطل. سید الکائنات د ټول علم سرته د مرګ یاد وایي. وی هغه هوښیار سړی دی او د علم خاوند دی چې دته مرګ را یاد دی. او عمر فاروق با ارا خطبه کې وی چې هوښیار هغه سړی دی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار سړی هغه دی چې ځان سره په خپله حساب کوي چې ما څه کړي دي او مرګ ورته رایادي. دنیا کې هغه څیز چې د ټولو نه زیات یقیني دی او زمونږ ورسره د ټولو نه زیات د شک معامله ده، هسې خبره راته ښکاري د مولیانو، هغه مرګ ده. مرګ یقیني څیز دی او زمونږ په نظر کې د ټولو نه شکي څیز دی. شکي په دې دی په خولې خو وایو چې د هغې نه تأثر بدن کې اثر راتلل او یره راتلل او فکر کول دا ورسره نشته. په خولې خو وایو مرګ حق دی، ځکه مړي ښخو مقبرې وینو دا د چا نښه. خو زمونږ معامله ورسره د شک ده. په دې دنیا په دې لوبو په دې ټوکو په هاهو په حرامو په حلالو په جګړو په کنځلو داسې مبتلا یو لکه چې اړه مرګ شته نه. نو د مرګ یادېدل زموږ عالمان وایي چې سړی 5 منټه په رښتیا د مرګ تصور کوي دروازې، نو دنه به د خدای یو لوی ولی جوړ شي. په رښتیا تصور دی ته وایي چې واقعي ده زه به مرم. د مرګ په تصور سړي ته 3 فایدې راځي. ګوره خیال کا اول خدا چې دې د حرامو نه بچ کېږي. هسې مرم نو ځان ولې وجنم؟ رشوت نه، حرام نه، سود نه، جوارۍ نه، بدماشو نه، د دې نه به خدای منع کوي. او دا څومره لویه خبره ده چې سړی د حرام او رشوت او د بدو نه بچي. دویم دا چې خدای توفیق د توبې ورکوي.
انسان نه عملونه کیږي که ډېر ښکلی بزرګ وي هم به پکې څه غلطۍ وي که ډېر لوی سړی وي د هغه مناسب غلطۍ پکې وي دا خو خدای ته معلوم دی چې دا سړی پاک دی یا نه دی پاک انسان خو ځان ته ښکلی وایي خلک هم ورته زبرګ وایي خو ریاکاری کې به مبتلا او ریاکاری ټول عمل ختموي ریاکاری ته قرآن شریف کې شرک ویلی شوی دی چې سړی ځان زبرګ کوي مونځ او 10 وظیفې کوي چې ما ته خلق ښه سړی ووایي نو دا خو د خلقو دپاره ته عبادت وکړه د خدای دپاره خو د عبادت ونه کړه د خلقو خوله بسي دا نسواریان د ستا صفتو کې هم نه دي که دا ټول جهان د سړي صفتو کې قسم دی د هغې نه 10 روپۍ اخلي چې څه خو پې والې په صفت څه د خولې هوا زه خو د خپلو طالبانو ته یم او ځان ته هم ویم همیشه چې دا لیډران زمونږ په زنده‌باد باندې دوکه کېږي زنده‌باد که ملا وي که امي وي د زنده‌باد نه څه جوړېږي یا د خلقو د زنده‌باد دپاره کار کول که ته د یو نسواري له ورشې چې نسوار خرڅوي او ورته وایې وروره زه به ستا 10 چغې ووایم چې فلانکي ګلبدین نسواري زنده‌باد ماله به یو ټیکۍ نسوار راکړي نو قسم دی که ټیکۍ نسوار درکړي خپل کار کوه نو چې د یو نسواري په ځای کې د هغې قدر نشته د چغو نو د خدای دربار کې به یې څه قدر وي نو چې څوک په ریاکارۍ په دې چغو په پونګه پانګه دوکه کېږي د ده نه زیات کمعقل انسان نه وي نو ګناه کېږي د سړي نه نو د مرګ په رایادېدو خدای توفیق د توبې ورکوي ځکه د رایاد شي چې دا خو به یو ورځ زما انجام بل شانتې دی نو زما د دې بد عملو به ما سره حساب کېږي او ما ته به وویلی شي چې دا تا څه کړي ولاړل دریم دا چې د دنیا دا جنګ جګړې به پې ختمېږي دا جګړې ځکه مونږ کوو چې مرګ راته نه دی یاد په یو مرله د تربور سره د تره سره د ماما سره ما ته معلوم دی خلک مغله راځي مقدمې دورونه به په یو پلاټ پې جګړه او 20 کاله جګړه څو منته مې ورته وکړو یا د خدای بندګانو دا پلاټ به هم پاتې شي او تاسو به ترې لاړ شئ څه چلو شو خو دا مرګ ورته نه رایاد د ده دا خیال چې ټول عمر به زه جمدیم او دا پلاټ به راته ملو شي او بنګله به پکې جوړه کړم او بیا به 200 کاله پکې عمر تېروم که دا خیال یې وکړه چې زه بس دا څه شی دی نو ډېرې جګړې به پې ختم شي نو د مرګ را یادېدلو کې دا فایدې دي عبادت سره شوق پیدا شي د ګناهونو نه بچ شي او جګړې ختم شي سلطان محمود غزنوي په تاریخ کې لیکي ښکلی سړی غزني کې ښخ دی او ډېره زمانه شوه زما خیال دی 662 هجري کې که 632 کې هلته تاریخ لیکلی دی په کتبه هغې کې وفات او غیرتي بادشاه نو د هندوستان عام هغه فتح کړی رستو دغه نه پس جیلم نه پس جیلم په پلار فتح کړو او د جیلم نه هغه فتح کړی او بنارس معاش د هندوانو یو مذهبي ښار نو چې دی به سفر کې روان نو چې په یو کلي مسلمانانو علاقه به ورغی نو تپوس به یې کوو چې څو ښکلی سړی شته چې ما ته دعا وکړي یو کلي ته ورغی یو جومات و هغې کې ښکلی سړی بزرګ چا ورته وي دی کې ډېر ښکلی سړی ورغی وی صاحب د بادشاه په دې نشو کې په ما نشه راشي لویي راکې راشي او ښه سړی ځکه یې دغې
او د آخرت نه غافل شو، نو ما ته څه نصیحت وکړه. ورته وی رانږدې شه. چې رانږدې شو وی مخامخ ګوره، مخامخ مقبره وه او د ده دا سترګې یې کولاو کړې داسې. یو ګوره داسې دي مخامخ، وی دا قبرونه دي. نو ورته وایي په عربۍ کې وی هذه قصورهم و تلک قبورهم، دا چې زما جماعت سره چاپېره چې وینې دا د دې خلقو بنګلې او کورونه. خیال کوه. نو هغه په ژړا شو، وی دغه شان به ستا بنګلې منګلې پاتې، دغه دې ځای دی. او واقعي ده. وی د دې نه بل وی عبرتي سړی د یو جنازې سره روان خپل رور ښخی، یو ورځ به دې هم ښخېږي، نو دې به دا سوچ نه کوي چې خدا خو زما د ژوند همدغه حقیقت دی. بنارس یې فتح کړ. دغه بزرګ والا مسلم ورکړه، وی چې چرته د باندې تکلیف راشي په دې 2 رکعاته مونځ کوه، خدای ته سوال وکړه. نو یو حمله ډېره خطرناکه او د مسلمانانو د شکست یاره وه. زر خدای پاک ته ودرېده. اب بادشاهانو به په خپله جنګ کو. د ټولو نه به زیات بهادر هغه بادشاه خدای ته سوال وکړه. بس یو ریه شانتماله دون او مسلمانانو پې حمله وکړه، هغه ټول هندوانو له یې شکست ورکړه. یو بوتو بنارس د بوتانو مرکزي ښار ده. او یو لویه بتخانه وه پکې. نابوت روړی شو، هندوانو جرګې راغلی. وی صاحب چې څومره سره و سپین غواړئ در به کو، خدا زمونږ لوی خدای دی دی مات نه کړي. نو بعض مشیرانو ورته وی صاحب بت دې وربېږو، همونږ له به دومره سره سپین نه کړي، د خپل وطن څخه خدمت به پې وکړو. څه کوي هندوان دي، خو داسې سوچ یې وړه. د غرمې وخت و، سترګې پرې ودرېږي، ما له خوب راغی. چې وده شو، اوس قیامت ویني خوب، چې د قیامت ورځ ده او څه ملایکې راغلی. یو یې د لاس نه ونیو، بله دیکه ورکړی. وی دې دوزخ ته بوځئ، دی خو اوسه پورې بت شکنو، اوس بت فروش کېږي، اوسه پورې بوتان ټول اوس بوتان خرڅوي. نورې ملایکې راغلې، وی نه پرېږدی، دی بت شکن دی، پرېښود. خوب نه راپاڅ، وی نه، وی دغه بت زه په خپله ماتوم، ما ته د خدای د طرفه زوره نه راغله، د خدای لوی ولي بوت یې دربار ته راوړه. په خپله یې وله چې تور را خلاصه کړه، د هغه د خېټې نه دومره قیمتي کاڼي راووتل چې هغه څومره هندوانو ورته یادول، د هغې نه 10 چنده. خدای وله دولت هم ورکړه او بت شکن هم شو. هغه دروازه یې راوړې وه د بنارس، په غزني کې وه. نو د ظاهرشاه بېوقوفتیا ته ګوره چې هندوستان سره ډېر تعلق جوړ کړ. نو د افغانستان د آخري مخکې خو آخري کې سیاست د روس په لاس کې شو او دولت یې د هندوستان په لاس کې. اوس هم د هندوانو ډېر دخل دی افغانستان کې، د شمالي اتحاد سره جوړ پیدا کوي. نو هغې ته یې وی موږ له هغه د خپل بنارس هغه دروازې د هغه مندر دروازه راکړي. نو ظاهرشاه والا ورکړه.
نو د غزنی نه یوړه بنارس کې بیا ولګوله. دومره 100 کاله پس یو مسلمان بادشاه نه ورکوله او دې ظاهر شاه مردار ورکړه. نو خدای سپېر نو هغې څه چل وکړه، هلته یو افغاني مسلمان و نوم ابراهیم خان، هغه یې دغه د پاسه حلال کړه، د هغه دروازې د پاسه چې وینې پې توی کړو د مسلمان. نو سلطان محمود غزنوي رحمه الله دغه چې مرګ به ورته رایاد. یو بل بادشاه دی، د هغه نوم دی غیاث الدین بلبل رحمه الله. زمون خلق حکم لږې پیسې زیاتې شي د هر څیرې د جنت او دوزخ او مرګ ته دې ته د ملیانو خبرې وایي. هلکه هله به خبر شي چې تاروجه بېله ورشي، پلار به دې خلاص نه شي. نو سلطان غیاث الدین بلبل هندوستان کې بادشاہ تیر شوی دی. دا پخواني مسلمانان بادشاهان دا ټول اولیاء الله، د هغې شکلونه ښکلې ښکلې ږیرې ښکلې پټکې، په خپل حافظ و د قرآن شریف او 40 باډیګارډ به ورسره و او 40 ښځو به یې کور کې خدمت کوه. خو ټول به حافظانو. د هغه د خصوصي ملازمت دا شرط و چې حافظ د قرآن وي. نو چا ورته وی صاحب ته په حافظانو خدمت کې، وی نه قرآن شریف مې زیات خوښ دی. نو چې ما سره څه کوم سکیورټي والی خصوصي دستې چې هغه د قرآن شریف حافظان او مونږ کره چې څوک خدمت کوي چې هغه د قرآن شریف حافظان. نو چې کوم ځای کې به ناست و دربار و، نو مخامخ یې سپینه ټوکړه بره چت کې ځوړنده کړې. یو ځل چې چا تپوس کوي صاحب دا څه شی دی؟ وی دا د کفن ټوکړه ده. ځکه چې زه د بادشاه په دې دغه کې غرور کې په نشه کې نو کله رانه مرګ هېر شي، نو چې داسې ګورم ناڅاپه مې په دې کپړه نظر راشي، نو زه یم چې ګورې اخري دې دغه ځای دی، نو هغه نشه رانه اوسي. قسم دی که چاته مرګ یاد دی به تکبر ونه کړي. ټیک ته انسان نه کمزوری راځي، خو خدای به توفیق ته توبې، نو توبه به نصیب کیږي، نیک عملونو ته به توجه پیدا کیږي او جنگ جګړې به کمیږي. دا د دین مسله هم ده چې سړی د شپې سملي نو بړستنه کې یا په څادر کې چې مخ پټ کړه، نو سوچ کوه چې دغه شان به یوه ورځ زه پټ نه کړم. د مرګ د خوب مثال خو د مرګ دی. خدای دې خوب ته مرګ ویلی دی په 40 پاره کې. خدای پاک وایي الله یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خدای وایي زه د خوب وخت کې ارواح والم، نو چې د چا نیټه پوره وي هغه خوب کې پاتې شي، او چې چا نیټه پوره نی نو روح ورته واپس ورکړم. نو د روح 2 حصې وي، یو دا چې په هغې سالي، یو هغه حصه ده چې په هغې شعور او احساس او پویه وي. نو د شعور او د احساس او د پویه او د حواسو هغه طاقت خو ته لاړ شي، خو د ژوند هغه حصه ورسره وي، او چې وجني نو هغه دواړه حصې ته لاړې شي. نو خدای خوب ته د مرګ مثال وایي. ما ته یو چا وویل، د چا سوال یې کوه چې د قیامت څه علامه ده په دنیا کې؟ ما وی روزانه په خدای علامه راولي، خدای ته عبرت دالي. دا توره شپه چې روخیږي دا څه شی دی؟ دا روزانه توره شپه په تاسو څوک راخېږي؟ قسم دی نه پکې د بادشاه اختیار شته، نه پکې د لیډر اختیار شته، نه پکې د حکومت اختیار شته، نه څوک لور کولی شي راوخېږي تا راسملی بیا سار کې بله رڼا راشي، ته خو هېڅ شی نه.
ستاسې اختیار دی. نو زمونږ ښکلی پیغمبر وایي او د صحابه او قرآن شریف چې هوښیار هغه انسان دی چې د ته مرګ رایادي. نو د مرګ یادېدلو مطلب دا نه چې خراس کاک پیدا تا به دا سوچ کې قسم دا ډېر وزیران دا ډېر صدران دا چې په نشو کې ګډې وډې خبرې کوي که دوی ته مرګ رایاد وي دوی به دا نه کولی. که دوی دا یقین وي چې یو ورځ به د دې حکومت نظم دا پونګ پانګ بني او دا مخې ته چې راته دغه رواني دا پولیس دا بني. عربی کې یو شعر دی ومثل لعینک الحمام وقته وروعة ملقاه ومطعم صابه. وی همیشه ځان ته د مرګ تصور مخکې یاد لره او د مرګ هیبت. موسی علیه السلام خدای پاک ته سوال وکړ چې خدایه ته دا مرګ چې راولې په انسان نو څنګه راولې؟ خدای پاک د ملائکو په ذریعه ورته وایي چې د کافر نه یو شان د مجرم نه روح یو شان دلم او د نیک نه بل شان. کافر نه چې روح علم د دې داسې مثال لکه د مالوچو د ټوپکي نه چې د غنو دغه راوباسي ډکې نو غنه د غنې څانګه د مالوچو دغه نه څوک نشي راوخلی نو خطي پکې پس داسې سختۍ تې روح وباسم یا لکه جمدی چیرلی نه چې سړی سرمن وباسي علاله کړي دي نی او سرمن ته وباسي په هغې به څنګه تکلیف تېرېږي. یا لکه جمدی مارغه او چرګ چې په ګرم تیلو کې سړی ور وغورځوي. جمدی دومره په سختۍ تې روح علم او مسلمان سره چې احسان کوم نو روح ته داسې وباسم لکه د مشک د اوبو ګوډي چې او هغې نه ساس کې د اوبو تویږي نه هغه په اسان او په نرمۍ توسي. یا داسې ته وباسم چې د هغه پوزې ته ګلاب نږدې شي نو دی چې هغه بوی راکاږي روح ته قبض شوي. یا چې ډېر احسان ورسره کوم نو د جنت منظر ورته وښیم او حورې ورته وښیم چې قشته پکې ښکاري. دی د هغه خوشحالۍ په هوا په حواس کې اړو په ځان پی شي او مرګ ته واله. د دې وجه نه د دواړو جهانو سردار وایي من احب الله احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وی د چا چې د خدای پیشي خوښی نو د خدای غم خوښي او چې د چا د خدای پیشي نه خوښه دا غم خدای د هغه نه خوښه. نو بیبي ورته وایي او بعضو صحابهو چې صاحب مرګ خدای چا نه دی خوښ پیشي خو پس ته مرګ نه راځي. نو کلنا یکره الموت مونږ خو د ټولو مرګ نه دی خوښ. وینا د مرګ د خالص مرګ نه مخکې یو وقفه راځي چې دی د دنیا د واپس کېدو نه ختم شي بیا نه واپس کېږي. دا وخت کې دی د جنت وویني او حورې وویني او خوشحالۍ وویني نو دی وایي خدایه چې زه هلکې چې دروال ځم نو خدای پاک د ده ملاقات خوښ کړي. او کافر چې دغه وخت ته ورسي نو دی هغه عذابونه وویني هغه منظر ورته خدای وښیي نو هیبت پې نورم راشي چې خدای زما خو انجام دا دی چې خدای ما مړ نه کړي. د بخاري شریف حدیث دی وی چې دا مړی په کټ روتي او جنازې وړي خلک نو دی چغې وایي هغه چغې انسان او پیریان نه اوري. دی وایي چې خرابي یا ویلها این تصبون بها یکم بختانو کم خوا مې وړی ځکه ده د زنکدن وخت کې لیدلي یا نه دا مې څه کوی په خپله مې د کندې ته غورځوی او د دوزخ خولې ته مې رسوی
او چې مسلمان یې هغه خوشحاله وي هلکه یې مه وړه. د دې وجه نه مسله دا ده چې جنازه به زر وړئ، که نیکي چې د خوشحالۍ ځای ته یې زر ورسئ، او که بدي چې دا سپېره د خپلو اوږو نه ښکته وغورځوئ. یو ځل داسې د بني اسرائیلو نیکان یو مقبره یې قواره مونځ دې وکړه مخکې، بیا د خدای نه سوال وکړه خدای یو مړی راته راویښ کړي چې موږ ته خپل حال ووایي. خدای کله ناشنا خبرې کوي دا همیشه دا نه کوي، ځکه بې ایمان بالغیب نه پاتې کېږي. که موږ جنت لیدلی ملایکې م لیدلی دوزخ م لیدلی بې ایمان نه پاتې کېده. د مرګ نه پس خو به هر سړی مسلمان یې، هغه ایمان نه دی قبول، ځکه هغه ولیدل. ایمان وای دی ته چې نادیده په ایمان راوړی چې ما ته خدای او رسول ویلی دی، او د لیدو نه پس ایمان وي هغه خدای نه قبلوي. دا د کافرانو بیان خدای قرآن شریف کې کړی. کافران به چغې وایي خدای هر څه مو لیدل، موږ دوباره واپس دنیا ته بوځې. خدای وایي نه. نو مسلمان وایي اله مه وړی، نو خدای ورته یو مړی راوچت کړ سپین ږیرې شوی. وی څنګه حال دی؟ وی قسم دی د 100 کالو نه مې زیات د مرګ تیر شوی دی، خو د مرګ هغه خوند رانه تریخوالی رانه اوس مېر شوی نه دی. وی دعا وکړئ چې خدای مې واپس کړي. بس مړ شو، بیا قبر ته دغه شو. نو چې سړي ته مرګ رایاد یې قسم دی خدای به دله د نیکو توفیق ورکوي، خدای به د توبې توفیق ورکوي. دا جنگ جګړې او دشمنۍ او د معاشره کې دا تکبر او لویي دا به ختمېږي. د دې وجه نه عمر صاحب په هره جمعه خطبه کې وی ګورې هوښیار هغه سړی دی چې دی د مرګ فکر کوي چې د مرګ نه پس یو لویه مرحله را روانه ده، او د هغې عمر ډېر دی، د دنیا خو یو څو ورځې دی، او د هغه ډېر عمر به څه کوم. شی چې د خالی په نظر روجه شي انشاءالله. نکاح کې ایجاب قبول یو ځل هم بس دی، دا 3 ځله خو ملیان د تاکید دپاره وایي، کنه چې یو ځل وایي ما ورکړه او بل وایي ما قبوله کړه بس کافي. 3 ځله پکې ضروري نه دی. او خطبه به مخکې وایه. د پېښور بعضې ملیانو له سنتو طریقه نه معلوم دی، حمامانو له ناغي رستو خطبه وایي ایجاب قبول مخکې وکړي. نه، خطبه به مخکې وایه، ایجاب قبول به رستو کړه. که پوزې نه دومره وینه لاړه چې په هغه بلغم زیاته وه نو اودس دې پرې ماتېږي، او که د بلغم نه کمه وه صرف رنګ و نو په هغې اودس نه ماتېږي. د درزي په دکان زکات کېږي که نه؟ نه، هغه کسب کوي. نو که پیسې جمع کړي او سرمایه هغه نصاب ته ورسېږي او د ضرورت نه زیاته او کال پې تیر شي نالی پہ زکات دی. او که درزی توب کوي او پیسې چې څومره راځي هغه خرچ کېږي په هغه هېڅ نشته. په محنت کش په مزدور څه نه وي چې مزدوري دومره چې ګزاره پې کېږي. دالې چې په مزدورۍ کې جمع کړي او دومره ورسي نصاب ته او بیا پې کال تیر شي او د ده ورته ضرورت هم نه مکان جوړوي نه واده کوي نه د بال بس ضرورت وي نو هلې به زکات ورکوي. زکات په هر چا نه په مزدورانو نه په محنت کش. که ښځه حج له روانه په لاره پې حیض راغی نو هغه به صرف طواف نشي کولی، بیت الله ته به دننه نه ځي، باقي دغه به کوي، عرفات ته به ځي، منا ته به ځي، شیطان به ولي، او چې کله پاکه شي بیا به هغه طواف وکړي. دا په دې رستوالي ګناهګاره نه ده، دا خو بې اختیاره صرف د حرم شریف دننه اعمال نشي کولی، او باقي بار خو به کوي. عرفات جماعت نه دی، منا جماعت نه دی، مزدلفه جماعت نه دی، پیریان مړ کړه. ممکنه ده چې تسخیري وظیفې ورته وي، خو ما ته نه دي معلوم.
سوځي باندې خلک مړه کوي